الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأتباعه أجمعين الطيبين الطاهرين. ربنا اغفر لي ولوالدي كما ربياني صغيرا واغفر لأستاذي ولأحبائي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم طهر قلوبنا من الشك والرياء وزين لساننا بالذكر والثناء. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. کریم رب العظیم قرآن ختم شو او دیدا خیرات کړي دا خپل دربار کې قبول او منظور کړي. یا الله سونه شهدا د دې چې کوم دې په جومات کې شي رب العالمین هغه ټول شهیدانو مرتبه اوچته کړي. دا ځان له شهادت اوچت مقام دی. اول مقام من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. دریم نمبر مرتبه دی دا الله دې دغه مراتب خپل د صالحانو مونږ او تاسو هم پکې راولي. خدای دې مونږ دغه ډېر نه جدا کړي نه. ابل لیکن شهیدان دغه شهید خان دغه کې الله دې هغه ټول وبخي بلکې ټول امت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله وبخي. الله دې زموږ استاد خاتمه به ایمان کی حیات محمد خان دې الله پاک وبخي. الله دې زموږ استاد ټول ناراضي شي زموږ په غلطو دې الله قلم د عافیت راکاږي. خان دې الله ژوند خوشاله ورکی باعزت ورکی ډېر عزتونه ول الله ورکی. زموږ دې په حال له خدای رحم وکي. الله دې موږ ناراضي شي. خدای دې موږ ټول جنت الفردوس کې اوځي کی. الله دې تمام غلطیاں زموږ معاف کی. الله دې دنیا او آخرت کې کامیابی نصیب وګرځي. فتح و نصرت ته الله موږ سره شامل حال وګرځي. یا الله زموږ دین ته راضي شي. یا الله زموږ دې په حال رحم وکي. فی الحال کوم مشکلات چې خدای غم حل کی او آینده کوم روان دي خدای غم پکې موږ سره امداد وکي. زموږ باندې رحم وکي. زموږ تمام مشکلات حل کی. خدای پاک هر سړی چې کوم نه محتاج دي موږ ټول تاسو محتاج یو. ته زموږ رب بل ربم نشتا خدای بل لار نشتا. یا الله د الله دربار دغه کې مونږه باعزت ولري. خدای قیامت پر ورځ ډېر عزتمند وګرځي. خدای په صف د نیکانو سره حول ډلې کې مراولي. یا الله مونږ چې کوم دي د خرابو خلکو د پیروي نه بچو ساتي. زمونږ تمام امور کې ته ډېر خیر واقع کړي او دې څومره د آخرت کې یا دغه کې الله رب العالمین خپل دربار کې قبول او منظور کړي. دغې ارواحو ته د الله ورسوي. الله رب العالمین دې څونه خپل مړه دي وفات شوي دي او ماغي بس هم دي خیراتونه کې الله دې